مونږ ورته وایو بچي له واده وکوي ورګه چې په خپلو خپو ودرېږي نو واده به وکړي څنګه ورګه چې نوکري وشي نو واده به داسې ولې نه وایي ورګه چې ښه ګناهونه وکړي نو بیا به ونه واده وکړم داسې ولې نه وایي چې ښه ګناهونه ترېنه وشي بیا به ونه واده وکړم نبی علیه السلام فرمایي واده وکړه چې الله دې مالدار نو نبی علیه السلام وایي واده وکړه چې مالدار شي مونږ وایو ورګه چې مالدار شي نو واده به نبی علیه السلام وایي واده ولو که دې کې مالداري پرته او واده سره مالداري راځي ښه په حج او په عمرې سره مالداري راځي خلق وایي لا بړ شم دومره دومره پیسې به ولګي په دې سره مالداري راځي د خدای بنده حج عمره واده په دې الله پراخي راولي په دې الله مالداري راولي واده کې چې کومه قرضه وشي الله وایي چې کله بنده دا ختموي په دې کې ورسره زه امداد د واده د قرضې په ختمولو کې په دې به نه پوهېږي چې واده له قرضه وکړي نو دوی به یېرېدل دا لوڼه به ژوندی ځکه ښخولې چې یا به سبا به د دې خرچه څه کوي یا شرم دی الا ساء ما یحکمون الله وایي ډېره بده ده هغه چې دوی فیصله کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة د پاره د هغې کسانو چې یقین نه لري په آخرت مثل السوء ډېر بد حال ډېر بد حال یعنی دا څومره لوی بد حال دی چې غوروالی د نارینه اولاد په زنانو دا ډېره غلطه فیصله ده یا لوڼه د شرم یا د یری د غریبۍ د وجې نه هغه ژوندی ښخول دا څومره بد حالت دی یو درندهتوب دی واذا الموءودة سئلت کله چې د دې ژوندی ښخې شوې په باره کې تپوس وکړل څه جواب ولله المثل الاعلى الله لره دی خاص صفت اوچت لوی صفت خاوند دی الله وهو العزیز الحکیم دغه الله غالب دی او حکمتونه فرمایي یتوارا من القوم پټ ګرځېدي د خپل قوم نه من سوء د ناخوښۍ د هغې نه بشر به چې زیرې ورکړلې شوې دي دې ته په هغې سره ایمسکه آیا دې ساتي علی هون په ذلت سره ام یدسه فی التراب یا ژوندی ښخه کړي په خاورو کې الا ساء ما یزرون ما یحکمون الا ساء خبردار ډېره بده ده ما هغه فیصله یحکمون چې دوی کوي الذین دپاره د هغې کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې یقین نه لري په آخرت باندې مثل السوء حال ډیر بد دی ولله المثل الاعلى او الله لره دی خاص صفت اوچت وهو العزیز الحکیم دغه الله غالب دی حکمتونو والا دی